حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ هغه مبارک صحابي چې د یو ملک او د مالدار خاندان بچی او یو ځل اتفاقا د سیر او د کتو او د ملاقات د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په اراده راغی چې راځه دا خلک چې قافلې روانې دي راځه د رسول الله مبارک دیدار کوم وکړه. ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه راغی او چې داسې لرې نه د رسول الله مبارک په نوراني چهره نظر ولګېده بس عاشق شو او په منډه باندې راغی مخې ته کېناسته. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس دې راکړه ایمان راوړم بیعت کومه په هغه دم مسلمان شه. مبارک هغه معظم لوی امور ورته وښودل او دی ورته وویل کل من لقیته فقل السلام علیک. ای ذوالبجادین کور ته ځه چې څوک دې په مخه درتلل نو وایه چې السلام علیکم ورحمت الله. یاره چې مرید نوی بیعت وکړي هغه کې یوه میاشت دوه میاشتې کاله پورې واجبه خوشحالي وي. چې څوک د دار کفر نه و دار اسلام ته راځي هغه به څومره خوشحالي وه. چې څوک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس کړي نو به څومره خوشحالي وه. د ډېرې خوشحالۍ او مستۍ نه کور ته روان دی خوشحال دی. اوس به څوک په مخه راځي زه به وایم السلام علیک یا فلان. اتفاقا مخامخ پلار ورته راغی السلام علیک یا ابي. لارې ورته وایي قد صبوت ته خو بېدینه شوې معاذ الله غیب عني وجهک مخ دې رانه پناه که چې بیا زما په مخه باندې راشي. تره ته ورځي هغه یې رټي ورونه یې رټي خاندان یې رټي وایي یوې خور باندې مې سلام واچو خو زما هغه خور بیبي ما ته وویل څومره مزېدار او ښایسته الفاظ دې وویل زما ډېر خوښ شو. شپه شوه کورنۍ یې راغونډه شوه. ذوالبجادین رضی الله عنه نوجوان هغه ته وایي موږ مالدار یو زمیندار یو ځمکې لرو جایداد او مالداري لرو یا د رسول الله مبارک نه توبه وباسه او یا به د دې ټول بان نه وباسو. هغه دننه زړه بشاشت د قلب ته انشراح د ایمان کوزه شوې ده. هغه ورته وایي دا ایمان بیا د وتو نه دی دا ټول مال دې ستاسو وي خو د محمد مصطفی ملاقات نشم. او چې را روانېږي پلار یې څه وایي هغه رونو ته وایي وی دا ښایسته جامې چې په وجود باندې د 200 درهمو یوه جوړه وه وی دا ترېنه وباسئ یو غریبه جامه ور واچوئ په یو لنګ کې په سخت ژمي کې دغه توره شپه باندې حضرت ذوالبجادین د کور نه شړي او په هجرت مجبورېږي او روانېږي. او چې کله د کور نه څنګه وځي پلار یې وروڼو ته وایي ورشئ دا لنګ هم کې وباسئ بربنډې د کور نه رخصت کوئ. او چې کله ترې لنډ خلاصئ مور بیبي د غوجل نه هغه شلېدلی ستا زر راخلي کوم چې خیرن دی بوسو کار ورکې شوی هغه ور غورځئ واخله دا لنګ خزان کړه خو داسې مزه هغه شلېدلې جامه او خیرنه جامه لنګۍ او د رحمت للعالمین د رحمت دربار ته راځي. مبارک چې وکته په سترګو یې وښویتا مې وژړل. چا ورته وي ولې ژاړئ وی د ذوالبجادین لنګ مې ژړئ پرون چې مؤمن نه و د 200 درهمو قمیص یې په غاړه نن چې د ایمان دایرې ته راغی حال ته یې وګورئ. یوه ورځ هم بیا داسې راله چې د تبوک میدان و. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه را روان وم نیمه شپه وه یو څو صحابه و قبر کنیسته زه رالم ما وی څه چل شوی وی ته خبر نه یې مسافر ذوالبجادین وفات دی. رسول الله مبارک ته مې چې وکتل په لحد کې لندې په خپله دې مبارک لحد کې هغه ډډه ووهله او بیا راپاڅېده. او صحابه کرامو ته وایي ما ته زما رور راکئ. صدیق اکبر صاحب ژاړي ولاړ صحابه ژاړي او هر یو ارمان کوي یا الله کاش نن د ذوالبجادین په ځای زه مړ وې چې محمد مصطفی په خپلو لاسونو دفن کړی وی. کاش ما ته رسول الله مبارک بل رور ویلی وی. هغه ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه د خولې نه به د الله الله او د اوازونه ختل. یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه محبوب ته وایي دا ریاکار نه دی چې دا کوي. رسول الله مبارک ورته فرمایي دعو انه اواه پرېږده دی الله ته ډېر راجع دی
دی چې دا کوي دی د الله تعالی سره مینه ده اوس دغه صوفي جذب حیدري صاحب مبارک ورته په مسکا او خندا کې وایي چا وهلی ولې ژاړي خو هغه چغې وهي دې ژړا پورې به هم ته خاندې دا ولې ژاړي دا د چا مجلس کې دا ژړا لیدلې وه دا د دې مبارکانو د سینې زور دی دا د دې کمال دی خو د مبارک صاحب رحمت الله علیه په دربار کې سالکانو ته پته ده چې چا لیدلي دي والله العظیم داسې مونځ به نه و چې په هغه مونځ په داخل کې به د ژړا اوازونه نه پورته کېدل دا خشیت إن أنه تأوه وبكى فارتفع بكاؤه إن كان من ذكر الجنة والنار لم تقطع صلاته كسوق آوازونه کوي دا یې عبارت دی یا آواز کوي انا یا تأوه اوه کوي د مانځه په منځ کې اوه کوي زمونږ هدایه لیکي دا مونږ نه فاصلوي بل تدل على زیادة الخشوع دا دلیل د لوی عاجزۍ دی دا مونځ نور هم ښه کېږي